بسم الله الرحمن الرحیم. نن به موږ په هغه موضوع باندې خبره کوو چې په کوم کې په وزیرستان کې، په ایکس فاټا کې، په دیر کې، په سوات کې، په باجوړ کې مختلف قومونه، سیاسي خلک، علاقایي خلک، سټوډنټس، علماء کرام دا راوتي دي او درنې ورکړي دي. د ټول نه اولنۍ خبره دا ده چې زموږ په دې علاقو کې امن ولې نشته. بیا د امن د څه وجې خراب شو دلته، او د امن د ټیکول لپاره موږ له کوم سوچ کول پکار دی. هیڅکله امن د هغه پورې نه راځي چې څو پورې تا د ماضي ته کومې غلطیانې دي د هغه نشاندهي تا نه کړي. د امن په باجوړ کې خرابېدل، په دې کې د هیڅ چا کار نشته بغیر د باجوړي نه. د امن باجوړ خلکو خراب کړي، دی سهولت کار جوړ شوی، دی سپورټر جوړ شوی دی، دی مرسته کړې ده، امن تباه شوی دی. چې د موږ لاس ورسره نه وي، د سیاسي خلکو لاس ورسره نه وي، د علماو ورسره لاس نه وي، نو دلته امن نشي خرابېدلی. د بار نه هیڅوک هم نشي راتلی چې هغه زما په علاقه کې انتشار وکړي. خو دلته به زما سپورټ ورسره وي، دلته به زما مرسته ورسره وي، دلته به زما بېروزګاره ماشومان ورسره وي، دلته به زما بېروزګاره بچي ورسره وي. د دقه د وجې به دلته امن تباه شوی یم. اوس راځئ چې دا باندې لږه خبره وکړو چې امن ولې خراب شو، او په 2008 امن کې او په اوسني امن کې 2008 امن د کوم وجې خراب شو، او اوس د څه وجې امن خرابېږي. اوس چې موږ دا کوم خلک راوتي یو، لکه زه به یوه خبره وکړم، ډېر آیه درست آیه، خو دا راوتل په 2008 کې پکار و. په هغه ټیم کې دا نشاندهي کول پکار و چې دا په حق دی او دا په حق دی، او ولې زما د حق او نه حق زما علاقې له راوړی، ولې د جنګ پټې زما د علاقه ګرځوئ. کم سهولیات موږ ته دي چې تاسو دې باوجود موږ پسې بد امني هم راوړئ. خو موږ سپورټ شروع کړو، په خپل کې بې اتفاقه شولو، یو ویل دا ښه دی، بل ویل دا ښه دی، یو ویل دې ملګرتیا کوو، بل ویل دې ملګرتیا کوو. چې تا به د امن اواز کوو نو ویل دا بې غیرته دی، چې تا به د علاقې اواز کوو ویل چېرې دا کمزوری دی، چې تا به د خپل خور د مور د لوپټۍ اواز کوو ویل چېرې دا ایریږي. او په هر ماشوم بچی هغې داسې ذهن یې وله جوړ کړو چې هغه په باندې د بره راختو. بلکل له مشر او د کشر تمیز یې ختم کړو. په هغه ټیم کې یو هم سیاسي کس دا سوچ نه کوو چې د انګار زما سیټ ته را روان دی، دا اور زما سیټ ته را روان دی، د تباهي ما طرف ته را روانه ده. خو سپورټ به یې کوو، ملګرتیا به یې کوله، دلایل به یې کتل، خو د بس تمیز به یې نه کوو. یو عالم به په جومات کې دا نه ویل، یو سیاسي کس هم په جلسه کې دا نه ویل چې امن دلته راولئ. مخصوص پارټۍ نه ټارګټ وي، هغو به لاشونه اوچتول، د هغو به مړي کېدل، د هغو په جلسو باندې دماکې کېدلې، موږ به الیکشن لړاوولې. په هغه ټیم کې موږ د امن اواز نه دی اوچت کړی، په هغه ټیم کې موږ د امن خبره نه ده کړې. خو په هر حال څه وشو، هغه ختم شو. اوس خبره د امن ده، دا زموږ یو بنیادي حق دی، خو دا امن موږ په خپله خراب کړی دی. دا روزګارونه موږ په خپله ځان نه تباه کړي دي، دې ماشومانو ذهنونه موږ په خپله چینج کړي دي. یعنې زما علاقه ده، زه به کې ژوند کوم، زه د خپل ګاونډي د کار نه کارنامو نه خبرېږم، په هغه باندې پرده اچوم، هغه مخکې نه راوړم. اوس دا یوه خبره زما یاد وساتئ، اوس موږ دا هر څه به موږ یو سایډ ته کړو، کو هغه مذهبي تنظیمونه دي، کو هغه مسلکي تنظیمونه دي، کو هغه قومي دي، دا هر څه به موږ سایډ ته کړو. اوس به موږ دلته خبره د امن شروع کړو. خو امن به هله ناپیس کېږي چې ته په خپل ذهن کې دا جوړ کړې چې زه امن راولم، اوس ته صرف د خپل بچاوېدو کوشش کې چې په بل باندې دې خو ته زه بچ شم. نو ور دا امن نه دی، دا اور سبا بیا هم تاله راځي، دا اور سبا بیا هم تاله راځي. دا فرلتونه او دا درنې دا مخکې پکارو، ولې به زما لیو مړه کېدلې، ولې به زموږ ماشومان یتیمانان کېدلې، ولې به ښځې کونډې کېدلې. خو عالم خپل کار پرېښی و، سیاسي کس خپل کار پرېښی و، استاد خپل کار پرېښی و، سوشل ورکر خپل کار پرېښی و، بس دا دنیا یو ویرانه پرته وه. د هیڅ چا هم دا سوچ نه و چې دا اور به زما د ذهن له راځي، زما د کور له به راځي، زما د علاقې له به راځي. دا سوچ د یو قسم نه و، خو چې کله راغله نو د ټولو ذهن اوس کولاو شو.
د دې امن په بحالېدو کې هر یو سیاسي پارټي هر یو مسلکي مذهبي تنظیمونه دا ټول دا سوچ وکړي چې تنظیم وروسته د ټولو ناول امن او د دې امن دپاره به هغه وینګونه ختموي چې کوم ستا په سیاست کې موجود دي کوم ستا په تنظیم کې ستا پارټي کې موجود دي هغه ډانګې به ختموي چې کوم ستا سره د سره دی هغه سوچ به ختموي چې کوم د بل نقصان کوي الله به زما په دې علاقه کې امن راځي کو دغه سوچ زموږ برقراري چې خیر د موږ د بل بد امن نه کوو چې په خپله زه په امن کې نو دا هیڅکله نشي کېدلی د یو لاس نه ټک نه وځي ته به اول په خپله دا سوچ ختموي کو هر پارټي کو هر تنظیمي کو هر ورکري اول به په خپله د بدامنۍ سوچ ختموي د شعور سوچ به پیدا کړي د آګاهي سوچ به پیدا کړي په هر الیکشن کې درې میاشتې کمپاین چلوي مالا ووټ راکړه مالا ووټ راکړه مالا ووټ راکړه وکړئ کمپاین یوه میاشت ټوټل راوځي ټولو پارټیانو والا په هر کلي په هر علاقه باندې د امن پیغام خور کړي د امن جلسې وکړي خلک په دې باندې موټیویټ کړي چې ستا د ټولو نه اهم حق دی کوم دی ستا د ټولو نه لازمي شیز امن دی چې ته د اوټ دپاره کنوینس کولی شي د اوټ دپاره ښځه شی راویستلی ماشومان شی راویستلی درانه شی راویستلی د امن دپاره هم راوباسه د اوټ دپاره کوره کور ته شی ورتلی د امن دپاره هم ورشه خو چې په امن کې ستا پیدا کمه ده په اوټ کې د پیدا ډېره ده نو د اوټ دپاره چغې وې او د امن دپاره تحریک وچلوه کور ته ورشه ډیرې ته ورشه سوال ورته وکړه خلک موټیویټ کړه ذهن یې جوړ کړه چې امن کې دا پیدې به کېږي کښېنه د خپل خلکو سره د کوم ګورنمنټ ډپارټمنټ کې کښېنه ورسره څه مسله ده په کومه طریقه باندې دلته امن شي راتللی کوم کارمل داسې کول پکار دي چې موږ د خپله علاقه د بدامنۍ نه ختمه کړو چې دا سوچ هم نه پیدا کړی دا هم په دې ذهن کې نه ارچېږي نو هیڅکله دلته امن نشي راتلی بل هغه د ګورنمنټ ډپارټمنټ ته به کوم کې کرپشن کېږي هغه دومره سټرانګ کول پکار دي چې زما ماشوم د شاګردۍ سیټ ته نه ځي زما تعلیم یافته نوجوان دی کوم دی هغه شرپسند سوچ نه کوي زما د مدرسې طالب دی کوم دی شرپسند سوچ نه کوي چې کله دغه ډپارټمنټ ښه شو نو دلته به یو سیاسي شعور راشي هر یو کس ته به خپل حق میلاو شي د حق ورته نه میلاو شوی هغه به غلطه لاره اپناوي چې حق ورته نه میلاو شوی هغه به د سټیټ خلاف ځي خو چې کله هغه ته حق میلاو شو نو هغه بالکل محب وطن جوړیږي هغه به د ریاست سره محبت کوي هغه به د سیاسي ورکر سره محبت کوي هغه به د سیاسي پارټۍ سره محبت کوي خو دلته موږ هغه سهولیات او هغه شعور خلکو لاندې ورکړی چې کوم یو سیاسي پارټي ورکوي صرف د ووټو پورې د خپل تنظیم شعور هم ولا ورکړی دی خو د علاقې د امن د قانون د بالادستۍ د دې شعور هم نه دی ورکړی خو ته د یو سیاسي ورکر نه تپوس وکړې هغه به وکړو هر قسمه زما د خپل امیر خوښ دی زما د خپل مشر خوښ دی زما د عمران خان خوښ دی زما نواز شریف خوښ دی زما پل رحمان خوښ دی خو دا ورته پته نه چې ولې مې خوښ دی دا ورته پته نه چې امن به دلته څنګه راځي دا ورته نه چې د قوم سره به څنګه مینه محبت کوي دا ورته ورښیي چې څه به څنګه قوم ایرې ته به څنګه د هغه نه ووټ اخلي څنګه به هغه د ووټ دپاره مطمئنه کوي او متاثره کوي دغه زموږ سوچ دی او په دغه سوچ چې موږ روان یو نو اول زموږ د سیاسي خلکو له دا سوچ بدلول پکار دي د سماجي خلکو له دا سوچ بدلول پکار دي زموږ علاقایي مشران به مړه کېدل چا درنې نه کولې علما کرام به مړه کېدل چا درنې نه کولې سیاسي پارټي اواز نه اوچتوو سوشل ورکر اواز نه اوچتوو هیومن رایټ وومن رایټ اواز نه اوچتوو ما ته مخکې دا خبره وکړه څه وشو هغه وشو اوس د ټولو نه اول هغه وینګونه چې په سیاسي پارټیانو کې به کي چې د کوم نه انتشار خورېږي د کوم نه بدامني خورېږي د ټولو نه اول هغه ختم کړي چې دغه هم ختم کړه پخپله به امن بحال شي خلک متاثره کوي خلک موټیویټ کوي د امن دپاره کوره کور ته ورشي علاقې ته ورشي سکولونو ته ورشي بازارونو ته ورشي لیوید اهلکارو سره کښېني ډي سي سره کښېني اي سي سره کښېني نورو ادارو سره کښېني چې څنګه به موږ دلته امن راولو کومه طریقه کار باندې به دلته امن راځي په بدامنۍ کې زموږ پیدا سره څنګه به موږ د خپل علاقې نه بدامني ختمو چې دا سوچ هم پیدا کړو دا فکر هم پیدا کړو انشاءالله تعالی با جوړ به پر امن با جوړي خوشحاله با جوړ به خود مختار با جوړ وي والسلام